د خلکو بې عزتۍ دې کې په نه خبره د جنګ کې کنځل کې بدې ردې وې د جومات ملا ته هم لګیا یې د کلي عالم پسې هم لګیا یې په اجرت کار کې ته شراب خرڅې ته آئس خرڅې ته پوډر خرڅې ته چرس خرڅې ته اجرتي کار کې او ته بیا دا دعوه لري چې زه به جنت الفردوس او جنت النعیم ته ځم کله به حاشا دا نشي کېدی جنت زما نه دی الله دې ټولو اسمانو له ورکړي په دې زموږ څه احترام نشته دی الله دې ورته ټولو ته بیان بوځي زه هغه بیانوم چې کوم قانون او قاعده د الله دا زموږ ډېر کمې دی زما اجرا ډکې زما جومات ډک دی زما مدرسه ډکه ده روزه روانه جوماتونه به ډکي الله دې خیر کړي زه یو کال پروس کال نو بل کال چله کې وم او په بلوچستان کې وم او چې به خبرېدلو نه مراته ویل رنګیره کې سړی وشته دوی وشتل درې وشتل دوی وشتل درې وشتل ا بلوچانو موږ ته دا سن تاسو په وطن کې صحابه کې ډېر شروجي او وړي په څنګه سلويخ ته رسیدلی تا پروژه خو له وګورئ بچی دې ایمانان کړل ماشومان د ماشومانو د محبت غېږه لرې کړه غریب دې کونډه کړه تور سره دې کونډه کړه ماشومان خورې په سر در په در شو د بچو د محبت لاس چې د پلارو د محبت غېږه چې د پلار وا کم ماشوم چې ماسوتن د پلار ګوګل لذي د مور ګوګل لذي د پلار غېږه لذي تا ته هغه غېږه واغه ست ظالمې دا کېدی نشي چې تا الله وکړي ودې وخت ته قانون له صبر کوي امن پسندي کوي اشعار شاعران هو په پښتو کې لګیا دي شاعرۍ کوي دا امن ټپي کوي تش په خولې کوي شاعر لګیا دی ما عالم او مولا پسې ډېر هغه وایرل کېږي هغه اشعار چې هغه مولا پکې چیړلي چې د مولا ټچې ورکړي او د مدرسې او د قرآن ټچې ورکړي د دین د ټیکدارۍ ټچې ورکړي هغه ډېر شعر کېږي او هغه باندې ویوز هم ډېر راځي خلک هم خوښوي د دین زمونږ د اندروني چې زمونږ کوم شخصیت دی او زمونږ کوم ترجیحات دي د اسلام او د دین باره کې زمونږ پښتنو روح د دین زمونږ هغه معلومېږي چې موږ څومره په دین نه یو خوی پولیسي ورکړي یتیم وراره سره جنګ وکوي یتیم وراره ته خام ورکوه ورور سره دشمني مه کوه الله بولوږي زه بیګار عالم دوکاړې نه یو واده له تلو څلور ورځې بوډاګان دي دا څلور زامن دي او د هغې ګاډي دي هسې یو ډېر لوی سیسټم یې دی اوس یو ګاډي په شپه پروړه و 37 روپۍ واغسته ویل دا مې د تره زوی له په پکې ډولۍ راوړی زه ډېر ساتل داسې حیران یم ټول د ترونو زامنو وروڼو به ناستو یو چې به مشر راغی ټول به ودرېدل چې خبرې به یې کولې ویل جی جی تر زوی ته به ویل جی 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 آپ ٹھیک کہہ رہے اچھا لالا جو کہتے ہیں اسی طرح آپ کر لیں دو شپې مې وکړې صرف دا شپې د مات بدرې تېرې شوې په دې حیران وم چې دې کې غواړو د تربورۍ ور نشته دی بیزار پښتنو ځانونه تباه کړل ځانونه وشیندل چې ستا تاریخ ژوندی دی په پاڼو پروت دی ته وګرځه کله چې د اسلام خلاف کله د دې خاورې خلاف یو قوت راوچت شوی دی هغې ته چې مخې ته ولاړ دی هغه پښتون ولاړ دی خو نن پښتانه په یو بل اخته دي
والله دې موږ او تاسو د دې نه وساتي د یتیم وراره حق مه خورئ یتیم وراره سره چې ویش کې هغه له لږه ښه ورکړه ولا کمزوري والا خور له حصه ورکړه ترور له حصه ورکړه پردی حق ځان سره مه وړه د دوکاندار قرض مه وړه شراکتي سره دوکه مه کوه انډرپلې مه کوه سود دا مه کوه د خلکو نه د غریبانانو فقیرانو د هغې د ناجایزه د هغې د ضرورت نه او د کمزورۍ نه ناجایزې پیدې ماله ای د بارګین خاونده ته چې دا ډېرې سوداګانې روانې دي باطلې خرابې پراپرټو والا ځمکو والا بارګینونو والا ته چې کینې تا ته باندې لري او زه د دې منځ کې ډېر ځکه ناشوی یم چې زه د کلي د جرګې ممبر یم نو ماته اندازه لګي د کورونو اندازې سړي ته لګي د جرګې خاوند ته هغه ته د هر څه اکسري بالکل راغلی نو تا ګورې مه کوئ ستا به جمعه ډکې ته 30 روژې ونیسې هره روژه ته به حرامه روزه باطې نو چې په روژه څه میلاویږي خو تا ته میلاو نه شو نو د ټولو خبرو خلاصه مې دا شوه چې عزیزانو علم ډېر دی الله دې ډېر کړي خو موږ او تاسو په دې خپل علم باندې څه وکړو عمل وکړو الله دې زموږ ستاسو په حال رحم وکړي دا مدرسه دې الله قایم او دایمه کړي الله دا آبادي دې سر ته ورسي موږ پښتانه خو په ودونو په مجلسونو په اجراګانو داسې ویلو چې ته به ووایې چې داسې دا صحابه کرام ساتي څلوېښت کسه ټینګ کړي یو پکې یو ګوډ غوندو یو پکې یو بابا غوندو او روانو یو بل یې ورپسې لمنې تړلې وې پر سوشل میډیا باندې رالل نو یې پښتون ته دې وجه پیدا چې ته به اجرا غړا ته ناسې ته به ډم غړا ته ناسې ا پیسې به پینولې ستا دا کردار او دا تاریخ دی ته جغرافیه حدود خپل وګوره ستا نیکه به شمله والې وه هغه ډېره ولاړه وه د یو مشر شملني ستا نیکه به اوږدې جامې چولې وې او غټ څادر مې په اوږه و اوس هغه شی ختم شوی دی عزیزانو نو موږ ته خو دغه پیسې لوستل په هغې اسانې دي اوس که درته څوک وي چې دې مدرسې له یو بورې سیمنټ نو بیا پکې نه وي دا مدرسه به جوړوئ که نه به یې جوړوئ تاسو هنران خلک یې تاسو خو تاریخ ګواه دی د مانیرۍ خلکو خو سړی تاسو د خپل زوره څه خبر یې تاسو د خپل نوم نه څه خبر یې ستاسو ذکر خو په کلو کې کېږي په وطنونو کې کېږي کوم چې حسین کې الله به وکړي مخامخ ستاسو صفت نه کومه او چې د مړانې ذکر راځي د ښې خبرې ذکر راځي موږ مانیرۍ ذهن ته راځي نو عزیزانو دا دې ته ماته ویلي نه دي او دا زما یو ذهن ته خبر راله یو ما عبیدالله مولوي صاحب ته وویل چې دا دیوال به وروستو اول به دې کاکا سره خبره کړو چې دا کنال ذهن ته اندستې وي ځکه یو وخت به راشي چې دا مدرسه به تنګ وي او بیا به دې له ځای ګورې ځای ورته نه ملاویږي امداد به ورسره کوو که نه به وکړو انشاءالله واخر دعوانا الحمد